نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ پر یوه فروعي مسله باندې څه خبره کړې وه، نو د هغه په ارتباط باندې موږ وویل چې نفسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت په خاطر او د سیرت د بیانولو یا د ختم لپاره د خلکو یو ځای را جمع کېدل چې دا کار دوی لازمي ونه بولي او پر نه کوونکو باندې ملامتي ونه وایي او د زیادت ثواب عقیده ونه لري، نو دا کار جائز دی، دا منع نه دی. د شریعت د اصولو څخه دا کار نه منع کېږي، لیکن کله چې د هغوی سره بدعات ګډ سي، منکرات ګډ سي، بیا دا منع دی په شریعت کې. تاسو هغه ټول اصول او هغه قواعد واموریدل چې سړی په آسانی باندې دا فیصله کولی شي چې دا کار به اوس جائز وي که به ناجایز. نو موږ وویل چې د عیسویانو د مناسبت په وجه په شپږمه صدۍ کې دغه کار په مسلمانانو کې را شروع سو، او دا د دې دپاره را شروع سو چې کېدلی شي د مسلمانانو یو قسم تسلی په دې باندې وشي، ځکه چې په دا وخت کې پر زندان تسلیس یهود او نصارا په غلبه کې راغلو او اسلامي خلافتونه پر نړېدو باندې او د کفارو د رواجونو او رسمونو څخه مسلمانان متاثر شوي وو چې د هغې زمانې څخه وروسته بیا مسلمانانو د عزت حالت نه دی لیدلی. نو قرار لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام پر نامه باندې د کال اخره 25 د سپتمبر لمانځل کېدل او اخري خبره دا دی اوس د کرسمس په نامه باندې تاسو ټوله په سترګو باندې وینئ چې کوم ځای ته رسېدل. نو عیني د دې په مقابله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نامه باندې جوړ شوي مجالس قرار د بدعاتو ډکېدل تر دې اندازې پورې چې اوس د منکراتو یو مجموعه او د خرافاتو او شرکیاتو یو خزانه جنې ګرځېدلې. موږ په وطن کې خو لله الحمد څه ناڅه د دې شیانو مخنیوی سوی، ځکه چې دا ټولنه د وخت څخه د علماو سره رابطه او تعلق لري. هر کله چې چا د علماو سره رابطه او تعلق نه درلودلی، نو دا کسان ضرور د جاهلیت په رسومو او رواجونو مبتلا کیږي. نو څه شیان یې موږ لیکلي وه چې تر داسې اندازې پورې دا د میلاد مسله په خلکو کې اوس لازمي او ضروري ګرځېدلې ده چې حتی دې ته اوس د عید نوم ورکړل سوی. تاسو هم لیدلي چې د ډیرو پیسو په یو غټ بورډ باندې به لیکلي وه چې عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم. په شریعت کې د عید کلمه صرف د لوی اختر او د کوچني اختر دپاره استعمال شوی او دا نبوي اصطلاح د شرعي اصطلاح او د شرعي اصطلاح پر بل ځای استعمالول د حرام او جایز کار نه، ځکه چې اسلام مسلمانانو ته دوه اختر ورکړي، یو اختر هغه کوچنی اختر دی او بل لوی اختر. د عید کلمه بیا یو نوی کار دی چې په دې موضوع کې پسې ورزیاته سوی او د دې دپاره مختلف ترتیبونه راځي. حضرت مولانا محمد یوسف لیدیانوي صاحب په اختلاف امت او صراط مستقیم کې لیکلي دي چې د عید کلمه زما په نظر دا د پیغمبر علیه السلام د میلاد سره کارول دا تحریف په دین دی، په دین کې تغییر راوستل. چنانچه حضرت عمر رضی الله عنه ته یو یهودي راغلی او دا ورته وویل چې ما ته ستاسو په دین کې داسې ورځ معلومه ده که دا زموږ په دین کې وای نو موږ به دا اختر ګرځولی وای. هغه دا ده چې د حجة الوداع په ورځ باندې په عرفات کې ستاسو پر پیغمبر دا آیات نازل سو چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، چې نن ما پر تاسو باندې ستاسو دین می در کامل کی او خپل نعمت می در باندې تام کی او ستاسو څخه د اسلام په دین راضی یم. نو دا ستاسو د دین د پوروالي اعلان دی چې د الله تعالی د طرفه سوی. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل تر هر چا په دې زه خبر یم،
په دې خبر يم چې دا آیات پر چا نازل شو، په دې خبر يم چې په کومه ورځ او په کوم ځای کې نازل شو او زه حالت وم. په اسلام مشتد دوه اخترو د ویلي چې یو کوچنی اختر او بل لوی اختر او بل عید یې مشتنه دی وای. نو دا اصطلاح د څو وخت څخه راځي را شروع شوی او قرار دغه بیماری او سرطان زموږ وطن ته هم سرایت کړي او دا بل سرایت کوي که علما او مسلمانان پر دغه بدعات خاموش و او صرف د دې بیریه د بدعت په مقابله کې څه نه وایي چې سبب خلک راته وهابي وایي او سبب راته خلک یو قسم او بل قسم خبرې کوي. تاسو د دې فکر وکړئ چې په نړۍ کې یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه څخه مخکې او وروسته خپل د مبارک زمانه دا د خبرو خلاصه پاتې شوی. په دنیا کې داسې یو سړی تاسو لیدلی دی چې هغه د دین خدمت کوي او په هغه پسې خبرې نه شي، که په چا پسې خبرې نه کېدلې د حق په خدمت کې نو د هغه سړي په خدمت کې اخلاص نشته. دا ښکاره خبره ده چې خامخا به د یو حق په مقابله کې یو ډله پیدا کېږي، ولې ښکاره خبره ده چې ته د بدعات رد کړې، دا د محبوبات دي، دته دا شی محبوب دی، طبعا به د اسلام مقابله کوي او د مقابلې د فارز مش خلکو ته چې آسانه کومه وسیله فلاس ورغلې ده هغه د وهابي ټکی دی. لیکن الحمدلله دا ټاپه ورځ په ورځ خامېږي او دا به نور هم دلته پسې خامېږي ان شاء الله. خلک به په حقیقت باندې پوه کېږي. نو زه تاسو ته اوس د هغو معمولي یو څو قباحتونو یادونه کوم چې نن ورځ په دغه کار کې د خلکو سره شروع شوي. یو خو په خلکو کې دا د عید کلمه ورزیاته شوې ده او بل دا چې د ځینو خلکو دا عقیده ده، د ټولو به دا عقیده نه د ځینو دا عقیده ده چې دغسې مجالسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په نفس نفیس باندې را حاضریږي او پیغمبر علیه السلام دې مجلس ته راځي او بیا د ده په محبت او استقبال کې خلک دریږي او یا چې کله د نبی علیه السلام نوم ذکر شي نو ټول خلک ورته ولاړیږي. که زموږ په علاقو کې دا نه نو زموږ د علاقو د باندې په ځینو نورو علاقو کې دا سته. خو دا ځکه درته وایم چې کېدای شي څه زمانه بعد به دا دلته هم رواج شي، خلک د نبی علیه السلام د نامه سره ولاړ شي. پر دغه ارتباط د حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت الله علیه څخه په مجموعة الفتاوا کې پوښتنه شوې. مجموعة الفتاوا متأخرین علماو کې دا زموږ د زمانې په علماو کې یو ډېره بهترینه فتاوا ده د مولانا عبدالحی لکھنوی رحمه الله او تقریبا د افغانستان اکثریت علما په همدې فتاوا دلیل وایي. په دې کې د څخه سوال شوی د نبی کریم علیه السلام د پاره په عید میلاد کې قیامه یعنی درېدل څنګه دي. د دې په ارتباط د ډېر تفصیلی جواب راخستی. دا فتاوا اصل په اردو کې ده، بیا فارسی تم اړول شوی. نو دې کې د جواب لیکلی دی چې د نبی علیه السلام د پاره د میلاد په ورځ باندې درېدل دا د درو حالو خالی نه ده. یا به د نبی علیه السلام د نامه د پاره دریږي، د نامه د تعظیم د پاره به دریږي، یا به د پیغمبر علیه السلام د پیدایشت واقعه دا دی په خپل تصور کې راګرځي، د پیدایشت د ورځې د واقعې د هغې د احترام په خاطر به دریږي، او یا به د نبی علیه السلام د ذات مبارک روح او جسد د پاره دریږي. یعنی د دغه درو حالو څخه دا خبره خالی نه ده. یا به د نامه د تعظیم د پاره وي، یا به د ولادت د واقعې د پاره وي، او یا به د ذات محترم د پاره وي. وای که د نامه د پاره درېدل وي نو په شریعت کې د پیغمبر علیه السلام په نامه باندې ذکر کول او د هغه د نامه د پاره درېدل بدعت او اصل نه لري. د پیغمبر علیه السلام د نامه تعظیم دادی چې د نوم ذکر سو په مجلس کې درود باندې وای. دا د پیغمبر علیه السلام د تعظیم طریقه ده، د نامه د تعظیم او اسلام مشترک شو ده. کله دې د پاره یو سړی دریږي چې د پیغمبر علیه السلام د ولادت د واقعې د تصور د پاره دریږي،
نو بیا دا څو صورت درلودلای شي. اول خدا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ولادت د واقعې د تصور او د هغه واقعي حالت را په ذهن کې راوستل او بیا د تعظیم د پاره درېدل په شریعت کې ثابت نه دي. کبل فرض دا کار ثابت وي نو بیا یوازې په میلاد کې ولې ورته دریږي، بلکې دا خو باید هر وخت چې د په ذهن کې دا واقعه را یاد شي باید ودرېږي. او بیا ولې یوازې په دا خاص وخت کې د پیغمبر علی السلام نوم ذکر سي دی دریږي، نو په کار خدا د چې هر وخت باید ودرېږي. او دا غرنګ د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم خو د دې بیان د شروع سره شروعي، نو هغه وخت ولې نه دریږي. او بل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نوم خو نو یوازې د میلاد په ورځ نه اخستل کیږي، بلکې په ټول کال کې اخستل کیږي، نو هغه ټول کال ولې نه دریږي. سره د دې چې هیڅوک په دې فیصله نه کوي چې ټول کال درېدل ضروری، او کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د ذات محترم د پاره درېدل وي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژوند کې صحابه د ځان د پاره د درېدو څخه منع کړي. چې کله سید عالم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند مبارک کې په دې نو راضي چې ماته د خلک ودرېږي ولاړ دي، نو آیا دا به څنګه بیا جائز سي چې د هغه د وفات ورسته د وصال ورسته دي د قبر څخه په مليونونو کیلومتر لري یو څوک دریږي او هغه د په خاصه ورځ باندې دریږي، نو دا ټول بدعات او اصل نه لري. بیا لیکي وای کبل فرض دا مش تسلیم هم کو خدا به فقط یو روا کار شي کې بل فرض مر ومن وای نو د روا کار دومره انتظام کول او دومره په تاکید باندې کول چې خلک خامخا ورته راجمع کوي او پر نه کوونکو ملامتي وای دا د بدعت خالی نه دي. مجموع الفتاوا جلد 3 صفحه 258 MH سعید کمپنی چاپ کړی دی، کتاب المتفرقات کې دا خبره راخسته ده. نو یو قباحت خدا دی په خلکو کې پیدا شوی، د دې څخه ورسته نور څه قباحتونه درته بیانوم. اول فضول خرچي، اسراف. څومره اسراف په دې کې کیږي. حضرت مولا علی قاری رحمه الله مرقات کې لیکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ولی پر قبرونو باندې د چراغونو لګولو او شمانو لګولو سمنع کړي. وای وجه دا ده چې دا اسراف دی او اسراف حرام دی. نو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق یو شم لګول اسراف دی، دا چې ټول شپه ګروپان لګیږي او لوډ سپیکران چالاني او ټول شپه چراغونه لګیږي، نو دا به بیا څنګه اسراف نه. او اسراف کول څومره لوی ګناه ده، قطعی حرام عمل دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سخت منع کړي او درداسه اندازې قران کریم منع کړي دي چې اسراف کوم کې خلک د شیطانانو ورونه بللي. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دا د شیطانانو ورونه دي. او بل دغه اسراف چې په شریعت کې حرام او ناجائز دي، موږ په دغه ورځ باندې اعلی ترین عبادت بولو. موږ په دغه ورځ باندې اعلی ترین عبادت بولو. بس وخت عقل زحیرت کې ان شاء ابو العجیب بس وای دا عقل د هریانی څه وسوځي چې دا څه نادره خبره. دوم داسې خلک دا پیسې مصرفوي چې هغه د ماشام ګوله نه لري. یعنی اکثره په دغه مجالسو په دغه محفلو کې هغه خلک شرکت کوي چې هغه ډیر نادار او غریبان وي. مالدار او څه سرمایدار خلک به ډیر کم په دې ځای کې شرکت کوي. اکثره داسې خلک دې ځایو ته ګرځي او خپل پیسې مصرفوي چې د ماشام پر ګوله قدرت نه لري. حتی د هغوی د پاره خپل اولادونه او کوروالا د سرت سوهان ګرځېدلي. نو د دې پر ځای چې د پیسې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مبارک روح د پاره په پټه خیرات کړي وای، دغه به څومره لوی ثواب وای. او یا په خپل کورنۍ باندې مصرف کړي وای، ځکه پر خپل کورنۍ باندې صدقه کول دا ثواب لري او دا صدقه ده. دا نکو او حل تتللی او دا په تجربه ثابته. دا په تجربه ثابته ده چې په دغه ځایو کې عموما دغه خلک ډیر اختوي چې یا دی بیچاره په لګړی اخته دی یا د بل سره مزدور دی او پیسې ګرد الته مصرفيږي. فکور کې اولاد او کوروالا شرعي حق قرباني لري، هلته نه مصرفي.
دریم په دې کار کې چې خلک نن دغه کار په دومره تیزی باندې مخته بیایي مشابهت دی او تقلید دی د شیګانو او روافضو سره. شیګانو او روافضو د حضرت امام حسین رضی الله عنه او د نور اهل بیت پر نامه د محرم الحرام د میاشتې لسم تاریخ انتخاب کړي. په دې ورځ باندې دوی راوځي بازارونه بندي او د غم د پاره تور لباس اغوندي او خلکو ته خیراتونه ورکي، شیدې او اوبه په ګلاسو کې اچولي پر سړکانو ورکي او موږ بیا د سید الرسول صلی الله علیه وسلم پر نامه دا کار شروع کړ. هغه د حسنینو پر نامه کوي، موږ په دې نامه کوو او هغه ته بیا بدعت وایو، هغه بیا حرام بولو، هغه بیا غلط کار بول او خپل دا کار به بهترین عبادت بول. د دې ثبوت په بیا د کوم ځای سره اوس که هغه کار ناجایز دی او وجه د عدم جواز هم دا چې دا په دین کې نو دا به بیا څنګه په دین کې ثابت شي؟ حضرات فقهاو د دې سخت منع فرمایلی. چنانچه یو زمانه کې دا ترتیب په خلکو کې شروع چې کله به خلک عرفات ته ولاړل نو دا نور وطنو کې چې به خلک و دی به بیا د عرفات په ورځ خپل کاروبار پرېښودی و دشتونو ته به ووتل، نو هلته به د عرفات په رقم باندې په دې دشت کې درېدل، ژړاوې او بغارې به کولې او توبه به یې کړه. په هغه زمانه کې تمام فقهاو پر دې کار رد وکړي چې د عرفات میدان د دعا دپاره په شریعت کې خاص شوی او د دې دپاره دغسې شبیه او مثل جوړول په نورو ځایو کې جایز نه دي. چنانچه زموږ د فقه د کتابونو په متونو کې تقریبا دا عبارت را نقل شوی. په کنز الدقائق کې دا عبارت دی التعریف لیس بشیء. د عرفات تشبیه کول دا هیڅ اعتبار نه لري. بحر رائق کې د دې وجه لیکي وای وجه دا ده چې د عرفات میدان او د عرفات ورځ د شریعت د طرفه څخه ټاکل شوی، د هغې مشابهت کول او بل ځای درېدل دا منع. بحر رائق جلد 2 صفحه 106. اوس نو تاسو فکر وکړئ چې فقهاو د عرفات په نامه باندې راجمع کېدل منع وبلل، سره د دې چې په کال کې خلکو ته یو موقع خو د زاروی وه، د دعاګانو وه، د استغفار وه، د توبې وه، د توبې دپاره راجمع کېدل، لیکن فقهاو دا کار ناجایزه وګڼي. نو دا چې اوس موږ په دې کې مبتلا یو دا به بیا څنګه جایز وي چې په ډېرو نورو ناروا اعمالو اخته شوي. نو دې مجالسو کې دومره زیات نور خرافات هم شته چې سړی په یادولو باندې شرمیږي او حتی د سړي قلم پر دې جرأت نشي کولی چې ولیکي او دا خلکو ته د دین په نامه معرفي کېږي. زما ته د دې تصور چې عربلا را په یاد شي چې د نبي علیه الصلاة والسلام د مبارک نامه په خاطر 3 ورځې ډول روان، 3 ورځې سروزونه روان او 3 ورځې اسراف کول کېږي. لغړځنې الکان بے پرده ښځې دا راوستل کېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح ته د دې امت اعمال پیښیږي چې ای د الله پیغمبره ستا په نامه باندې په دې امت کې دا کار روان او ګناه یې نه بولي بلکې عظیم عبادت یې بولي. دا چې د پیغمبر علیه السلام مبارک روح ته پیښیږي هغه به څونه په پریشان او خلک به څه وایي چې دا د اسلام دین دغه دی، په دغه ترتیب دا د اسلام دین مخته راغلی، دغه اوس د محبت علامه ده. خو محبت نه دی، دا اسی بی دینی ده د دینداری په نامه باندې. نو زه دغه موضوع پای ته رسوم د حضرت امام الربانی رحمت الله علیه په دې څو خبرو باندې. امام الربانی احمد سرهندی رحمت الله علیه چې دا د دې ورستنی زمانه مجدد دی، مجدد الف ثانی، یعنی د 2 زرو د دې زمانه مجدد دی. هغه د خواجه باقی بالله رحمت الله علیه چې د مرشد او شیخ د هغه پر زیارت باندې دغه څه مجلسونه کېدل، د هغه په ارتباط باندې خلکو ته یو مکتوب را لېږلی او ورته لیکي بنظر انصاف بینند که اگر فرزن حضرت ایشان در این زمان دنیا زنده می بودند، وای که فنظر انصاف سره وکتل سی که فرزن حضرت یعنی دا خواجه باقی بالله رحمت الله علیه په دغه زمانه کې د دنیا ژوندی وای
و این مجلس و اجتماع منعقد می شد او دغه مجلس او اجتماع منعقد سوی وای آیا به این امر راضی می شدند آیا په دې کار به راضی سوی وای و این اجتماع را پسندیدند یا نه او دغه اجتماع به خوښه کړی وای یا نه یقین فقیر آنست د دې فقیر یقین او اعتماد دادی که هرگز این معنا را تجویز نمی فرمودند چې هیڅ کله به دغه کار جائز نه وای بللی مقصود فقیر اعلام بود وای د دې فقیر مقصد خبر ورکول و قبول کنند یا نه کنند که قبلوي که نه قبلوي هیڅ مضایقه نیست په دې کې هیڅ تنګي نشته و گنجائش مشاجره نه او نه د مشاجرې و د جنجال گنجائش ته بس دا د فقیر اعلان تاسو ته وکړي دفتر اول مکتوب 203 نمبر دا یو موضوع ده چې موږ تاسو د دې پای ته ورسېږو اوس به په یو بل فروعي مسله باندې خبره کوو دا بل فروعي مسله د اسقاط ده چې دا زموږ په وطن کې فرق ډېر رواج شوی ده او تر ډېرې اندازې پورې مشهوره ده او خلک یې پر کولو نه کولو باندې د ایمان وتلي دي او یا وهابیان سوي دي د هغه په ارتباط به هم زه تاسو ته زموږ د مذهب تفصیلي خبره وکړم په دې ارتباط باندې مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په جواهر الفقه کې مستقله رساله لیکلې ما تاسو د افادې د پاره برای ما شام دغه ټوله رساله پښتو ته ترجمه کړې او دلته مې لیکلې هغه پښتو ترجمه یې مکمله درته وایم نو دا کې ما مهنت هم کړې دي په دا ټول مباحثو کې چې تاسو د پاره مې راجمه کړې دا څنګه چې تاسو اسی مازه واوري بس خلاص دی باندې ما زیات مهنت کړې دي تر ډېر وخت ورته کښینستلې نو دا رساله کې چې دا ټول تفصيلات لیکلي دي ما پښتو ته راوړل او تاسو ته هغه پښتو ترجمه وایم او چې کوم کتابو ته د حواله ورکړي وي هغه کتابونه مې کتلې دي هغه حواله مې پیدا کړې دي کبه نسخه بدلې وي نسخې مې لیکلې دي صفحې مې لیکلې دي ټول مې درته راخسته پښتو ترجمه درته کوم او ډېره بهترینه لیکلې ده تاسو ته د اسقاط په ارتباط شرعي دلایل معلوم سي چې په شریعت کې دا د څون اندازې پوری جائز او موږ تر څونی اندازې پوری اوس په دې کې توغل کړی دي او د دین د شعائر مشمرلي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى لیکلي دي د میت د فوت سوي المانزه روزو حج زکات او نور واجبات او فرائض ادایګي او کفاره څنګه کېدلای شي چې د هغه په وجه د هغه یعنی د دې میت وجه د ګناهونو څخه سپکسي د دې بیان په کتب فقه کې په تفصیل سره موجود دی چې دلته یو څه خلاصه د عوامو د فائدې لپاره د دې رسالې په اخر کې لیکل کیږي لیکن نن سبا په ډیرو شهرونو او صحراو کې خلکو یو رسم او رواج را استلی دي چې هغه ته دوی دور یا اسقاط وایي او بی علم کسانو ته دا ویل کیږي چې د دې رسم په ذریعه د تمام عمر د منظور او جو زکات حج او ټول فرائض څخه غاړي خلاصيږي دا رسم او رواج په داسې سخت پابندۍ سره کیږي لکه څنګه چې د تکفین او تجهیز کومه اهمه فریضه ده یعنی لکه څنګه چې د مړي د شخیدلو او د کفن اهمه فریضه ده پر بندگان د ارکم په پابندۍ کیږي چې کوم څوک نه کوي هغه ته قسم قسم تعنی ورکول کیږي بلا شبهه د فقهاو په کلام کې د دور او اسقاط صورتونه مذکور دي لیکن هغه چې د کوم شرایط سره مذکور دي عوام نه هغه شرایط پیژني او نه د هغه کوم رعایت کول کیږي بلکې د قضا سوي فرائض او واجبات سره تمام شرعي احکام د نظر غورځول کیږي او دغه رسم او رواج د تمام فرائض او واجبات څخه د وجوز په کولو تر ټولو اسانه نسخه ګرځول شوی ده چې فقط په څو پیسو حاصلېږي نو چاته بیا څه ضرورت دی چې ټول عمر د منځونو او روزو تکلیف پورته کوي د دې مسلې مربوط څه زمانہ کیږي چې یو سوال محترم مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتهم چې د جامعه اشرفیه لاهور محتمم دی هغه تراغلی هغه د جواب د لیکلو د پاره ما تر اوسپاري چې شفیع صاحب رحمت الله علیه خو ډیر لوی سړی دی
د ټول پاکستان او د هند مفتی اعظم تیر شوی او د زمانه چې څومره علما دي د علمیت قائل او شاګردان، یعنی څومره علما چې اوس په پاکستان یا افغانستان یا نور ملکونو کې دي، اکثره د مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه شاګردان، تر 50 زیات کتابونه په عربي او اردو ژبو کې لیکلي او ټول علما د نامه سره آشنا دي، ډېر لوی سړی دي. نو وایي چې دا د جامعه اشرفیه لاهور محتمم ته دا سوال راغلی، هغه د جواب د لیکلو د پاره ما ته راوسپاري. دا جواب څه اندازه مفصل او کافی سو، نو په دې خاطر چې په دې رسم باندې عام خلک بیخي مبتلا دي، نو مناسبه معلومیږي چې دا جواب د یو رسالې په شکل شایع کړل شي. الله تعالی دې وکړي چې مسلمانانو ته دغه سي جاهلانه رسوم څخه د خلاصون د پاره مفید تمام سي. والله الموفق والمعين. اوس ورسته استفتاء نقل کی. الاستفتاء دا یو چا سوال کړی دی، دا سوال را نقل کړی دی، بیا جواب ورکړي. سوای علماء دین او مفتیان د شرع متن په دې مسله کې چې زموږ په علاقه کې یو حیله مروجه ده چې د هغه حقیقت دا دی چې د جنازې څخه ورسته څخه خلک دایره جوړ کړي، د مړي وارث یو قرآن شریف او د دې سره یو څه نقد پیسې وتړي او دغه حلقې او دایره ته راوړي. امام مسجد چې په دغه دایره کې وي هغه واخلي او دغه الفاظ وایي. دا امام مسجد دغه الفاظ وایي: كل حق من حقوق الله من الفرائض والواجبات والكفارات والمنظورات. وای ټول حقونه، هر حق د الله تعالی د حقوقو څخه، کفرائض دي، کواجبات دي، کفارات دي، کنذرونه دي، بعضها ادیت، بعضی ادا کړل سوي دي، و بعضها لم تؤد، بعضی نه دي ادا کړل سوي. الان اوس دغه کس عاجز دي عن ادائها، د اداینې څخه. واعطيتك هذه المنحه الشريفه، او تا ته درکړل سوی ده دغه هدیه یا تحفه شریفه على هذه النقودات، پر دغه څو پیسو باندې، فی حلیه الاسقاط، په حله کې د اسقاط، رجاء من الله تعالی، د الله تعالی څخه امید ای یغفر له چې د تب بخښو کې. دغه الفاظ دغه امام وای. یوه هغه بل ته د ملکیت په شکل ورکوي، درې ځلې دارا ګرځول کیږي، ورسته نیمه پیسې امام او نیمه بیا پر غریبانو تقسیمیږي. زید یو امام د مسجد دی، هغه دغه مروجه حیله پرې شودل او وایي چې د دې مروجه حیله ثبوت د دلایل شرعیه څخه هیڅ نسته، لہذا دا خبره بدعت دی. زید چې کله دا کار پرې شودي، خلکو زید ملامت کړي او زید باوجود د دې چې حنفی المذهب دی، خلک ورته وهابي وایي او د دې حلیه د جواز د پاره د آبا او اجداد دلیل پیشي چې د پلرونو نیکونو څخه دا سلسله را روانه ده. آیا اوس زید پر حق دی که پر باطل؟ د دې مروجه حلیه څه حکم دی؟ زید دغه رواج او دغه التزام او اصرار د ختمولو شرعاً حقدار دی او په دغه فیصله کې چې د کړه د صحیح طریقه باندې دی کیا؟ همدارنګه په بعضی صورتو کې د مشترک میراث څخه پیسې راوړل کیږي چې په هغه کې بعضی وارثین موجود نه وي. همدارنګه په بعضی صورتو کې یتیمان پاتوي. آیا دغه مال په حیله کې راوړل کېدلای شي کیا؟ او دائره ولا اخستلای شي کیا؟ بینو بالدلائل الشرعیه. دا سوال سوی. الجواب: حیله اسقاط یا دور بعضی فقهای کرامو د داسې شخص د پاره جائز کړی دی چې د هغه بعض المنځونه او روزه اتفاقاً پوت سوي وي او د قضا راګرځولو موقع نه وي ورته پیدا سوی او د مرګ پر وخت یې وصیت کړی وي. دا درې شرطونه د ذکر کړي چې اتفاقاً جنې قضا سوي او د راګرځولې نه او د مرګ پر وخت یې وصیت کړی وي او د مرګ پر وخت یې وصیت کړی وي، خو په میراث کې دومره مال نه وی فاته چې د هغه څخه د ټولو پوت شودل منځونو روزو او داسې نورو فرایضو فدیه ادا کړي شي. دا نه چې په میراث کې مال فاته وي او وارثان خپل ترمنځ تقسیموي او خوري او څلرش پیسې راواخلي او دا حیله جوړ کړي. خدای او خلکو ته دوکه ورکړي. په دوری مختار او شامی او نور کتب فقه کې
د دې تصریح موجوده ده او د دې سره سره د دې حیلې په شرایطو کې د دې تصریحات په ښکاره توګه ذکر کړي دي چې کومې پیسې کوم چاته د صدقې په شکل ورکول کیږي هغه به دغه پیسو په قطعي توګه مالک او مختار ګرځول کیږي چې څنګه هغه وغواړي هغه کس به هغسې کولی شي داسې نه چې د یوه د لاس څخه د بل په لاس کې ورکول فقط د یو چم جوړولو طریقه وي لکه نن سبا چې عموما په دغه حیله کې کول کیږي چې نه د ورکوونکي دا قصد وي چې کوم چاته ورکوي چې هغه دې په صحیح معنا د دې مالک او مختار وي او نه اخیستونکی د دې تصور او خیال کوي چې کومې پیسې زما په لاس کې راکول کیږي زه دې مالک او مختار سم دوه درې کسان کښیني او یو خاص مقدار پیسې سره پورته او کښته کړي او بیا بیرته ولاړیږي او دا فکر کوي چې موږ د مړي حق ادا کړي بس هغه د ټولو ذمہ داریو څخه فارغ او خلاص سو حال دا چې دغه لغو حرکت څخه نه میت ته کوم ثواب ورسېدی او نه د هغه د فرائضو کفاره وسول کوم کې په مبته کې ګناهګار سول فرسائل ابن عابدین کې وسا کتاب ته حواله ورکړي فرسائل ابن عابدین کې پر دې مسله یو مستقله رساله د منت الجلیل په نامه شامله ده په هغه کې لیکلي دي دا عربي عبارت دي درته را نقل کوم وای ويجب الاحتراز من ان يديرها اجنبي وای واجب دي ځان ساتل د دې څخه چې دغه شی دغه پیسې د دې پردی سړی وګرځي پردی به نه ګرځي الا بوکالت مگر د ولی یا وارث په وکالت به ګرځي کما ذکرنا لکه دا خبره چې موږ درته ذکر کړ او دا واجب ده ان يكون الوصي او الوارث او دا واجب ده چې دا پیسې به یا وصي او یا وارث ګرځي کما علمت لکه دا خبره چې تا مخکې زده کړه ويجب الاحتراز او واجب دي ځان ساتل من ان يلاحظ الولي عند دفع سرته وای ځان ساتل واجب دي د دې خبرې څخه چې وصي دا وصیت چې ورته سوی دی یا دا وارث هغه دا د ځان سره لحاظ کړی وي عند دفع سرته په وخت کې د دې پیسو ورکولو للفقير فقير لره الهزل والحله د مسخند او حیلې جوړولو دا واجب دي چې د دې څخه د ځان ساتلی بل یجب بلکې واجب دي پر دې ولی باندې ايد فعها عازما چې دای به دا پیسې دی فقیر ته ورکوي عازما کلک قصد به کړی وي علی تملیکها پر ملکیت د دې پیسو منه د خپل ځان سره چې دغه فقیر به دای د دې پیسو مالک ګرځي حقیقتا لا تحیلا حلبنی بخشي ملاحظا دا لحاظ به دی ولی کړی وي د پیسو ورکوم کې ان الفقیر فقیر اذا ابا کوي انکار وکي عن هبتها د دوباره ورکولو څخه الى الوصيه ووسيله كان له ذلك دا پیسې به د دې فقیر ګرځي ولا يجبر على الهبه دا فقیر به پر ورکولو باندې نه مجبور کیږي منت الجلیل باسقاط ما على ذمه من كثير وقليل مجموعه رسائل جلد اول صفحه 215 الرساله الثامنه اتم رساله مکتبه فاروقیه خیبر مارکیټ کویټا دې چاپ کړی دی دا هغه عبارت دی د تاسو وایي دا زموږ د مذهب معتبر کتاب الغرض د دې حیلې ابتدایي بنیاد ممکنه ده چې څه صحیح او د شرعي قواعدو مطابق وو لیکن څنګه چې نن سبا د دې رواج او التزام شروع دی دا بلا شبهه ناجائز او پر ډیرو مفاسد مشتمل قابل ترک دی یو څو مفاسد اجمالا درته لیکل کیږي په ډیرو مواقعو کې چې د دې د لپاره کوم قران کریم او نقد پیسې شودل کیږي هغه د میت د متروکه مال څخه وي یعنی د میراث څخه وي او دا مسله خو تاسو اوریدلې ده چې انسان مرسو بس دغه پیسې د ورثه وسوي نو وايي په ډیرو مواقعو کې چې د دې د لپاره کوم قران کریم او نقد پیسې شودل کیږي هغه د میت د متروکه یعنی پرې شودل سوي مال څخه وي او د دې حق وارثان بعضی نوی موجود او یا نابالغ وي نو د هغو مشترکه سرمایه د هغوی د اجازه پرته په داسې کار کې استعمالول حرام دي په حدیث کې راغلی دی لا يحل مال امرئ مسلم جائز ندی د یو مسلمان سړي مال اخیستل
الا بطيب نفس منه مگر د هغه د زړه په خوشي سره. او نابالغ څوک اجازت هم وکړي شرعاً اجازت معتبر نه دی. او د نابالغ ولی او سرپرست هم په دغه تبرعاتو کې د خپل طرفه د اجازت کولو اختیار نه لري، بلکې په داسې کارو کې داسې مال مصرف کول حرام دي. بنص قرآن شریف، د قرآن شریف په دې آیات ان الذين ياكلون اموال اليتامى، هغه کسان چې د یتیمانو مالونه خوري ظلمن په بې انصافي، انما یاکلون فی بطونهم نارا، هغه خپلو نفسونو کې اور اچي. اوله مفسده. دوم، که بالفرض مال مشترک نه وي یا ټول وارثان بالغ وي او د ټولو څخه اجازت هم واخیستل سي، خو تجربه شاهده ده چې په داسې حالاتو کې دا معلومول آسان کار نه دی چې دغه ټولو دی بطیب خاطر د خپل زړه په خوښۍ اجازت ورکړي، یا د قوم او قبیله د طعنو او خبرو د بیرې به اجازت ورکوي، او دغه قسم اجازت د مخکنی حدیث د تصریح مطابق کل عدم لکه نه اجازت داسې بلل کیږي. دریم، که بالفرض دغه ټولې خبرې هم نه وي، ټولو بالغو ورثو د زړه په خوښۍ سره اجازت ورکړي وي، یا کوم یو شخص وارث او یا غیر وارث د خپل خاص ملکیت څخه ورکړي وي، بیا هم دغه لاندې مفاسد پکښې موجود دي. چې کوم شخص ته دغه قرآن او نقدي پیسې ورکول کیږي، دا به د هغه ملک ګرځول کیږي. د دې حیلې د فقهي صورت موافق چې مخکې دا خبره ذکر شو، او په پوره وضاحت سره به ورته یادونه کیږي چې اوس ته د دې پیسو مالک او مختار یې، ته چې څه غواړې کولای سې. بیا به هغه په خپله خوښه بې له کومې رواجي زوره او یا د مړي د ورثې د لحاظه د مړي د طرف څخه، یعنی د هغو د زور او د باو څخه پرته به دی په خپله خوښه د مړي د طرف څخه کوم بل شخص ته دغه پیسې په همدغه نیت ورکوي. هغه به بیا مالک ګرځي، بیا به هغه شخص دریم ته او هغه بیا څلرم ته، په دغه ترتیب به دا سلسله جاری ساتي. خو چې مروجه رسم کې د دې هیڅ لحاظ اوس نه کول کیږي. اول خو چې کوم چاته ورکول کیږي، نه ورکوونکی دا فکر کوي چې دا زما ملک سو او زه په دې کې مختار یم، او نه اخیستونکی د دې کومه خطره پیدا کوي چې د دې ښکاره علامه دا ده که چیرې دغه شخص چې په دې وخت کې دغه نقدي پیسې واخلي او روان سي او نورو ته یې ور نه کړي، نو ورکوونکي حضرات به هیڅکله دا برداشت نه کړي، او ظاهره ده چې په داسې صورت کې تملیک نه صحیح کیږي او بې له تملیکه کومه قضا یا کفاره یا فدیه نه معافیږي، ځکه نو دا حرکت بې فایدې او بیکاره دی. څلرم، په مذکوره صورت کې دا هم ضروري ده چې کوم شخص مالک ګرځول کیږي هغه به مصرف صدقه وي، یعنی د صدقې او کفاره اخیستل به ورته جائز وي. کفاره داسې ده لکه زکات، سید غنی ته اخیستل روانه دي، صاحب نصاب به نه وي، خو عام اوقات د دې هیڅ لحاظ نه کول کیږي. عموما ائمه مساجد او یا نور مالدار کسان د هغوی په ذریعه دا کار کول کیږي چې د دې وجه څخه هم دا کار لغو او غلط ثابتیږي، مړي ته د دې څخه هیڅ فایده ونه رسېدل. پنځم، که بالفرض د صدقې مصرف هم صحیح انتخاب کړل سي او هغوی ته مسله هم ښه پوره معلومه وي چې هغه د پیسو د قبضه کولو څخه وروسته خپل ځان مالک او مختار بولي، او بیا د میت د خیرخواهی په خاطر دوهم ته او هغه بیا دریم څلرم ته ورکړي، دغه سلسله جاری وي، نو آخر چې پر کوم چا باندې دا سلسله پای ته رسیږي هغه کس د دې مالک او مختار دی. بیا د هغه څخه بیرته پیسې اخیستل او نیمه بیا امام ته ورکول او نیمه بیا پر نورو فقراو تقسیمول د بل په ملکیت کې د هغه د اجازت څخه پرته تصرف کول دي، چې دا کار ظلم او حرام کار دی د مخکنی حدیث د تصریح مطابق. شپږم، اوس که بالفرض دا آخري شخص په دې تقسیم کې د حصو په تجزیه او په تقسیم راضي هم سي او اماده هم سي، او فرض یې کړه چې د کوم چا تر تاثیر هم لاندې نه دی راغلی، د خپل زړه په خوښۍ دا کار وکړي، نو بیا هم دغه قسم حیلې د هر میت د پاره التزام کول، لکه د کفن او د تدفین د پاره چې کیږي،
یا لکه د نور واجباتو او یا دا اعتقادا ضروري بلل یا عملا ضروري بلل او په دغه اندازه التزام کول احداث په دین دی چې د شریعت په اصطلاح کې ورته بدعت وایي چې د خپل معنوي حیثیت څخه په شریعت کې ترمیم او اضافه کول دي. نعوذ بالله. همدارنګه د دې حیلې د التزام څخه د عوام الناس او جهالو په جرأت کې زیادت راځي چې ټول عمر به نه لمنځونه کوي، نه به روژه نیسي، نه به حج او نه زکات ورکوي، ځکه چې د مرګ څخه وروسته خو د یو څو پیسو د خرڅولو څخه دغه ټوله ګټه لاسته راځي چې د ټول دین د بنیاد نړولو سره برابر کار دی. ده الله تعالی دې موږ ټول مسلمانانو ته د دین پر صحیح طریقه د تللو او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم د اتباع توفیق راکړي. ذکر سو اجمالی مفاسد ته په کتلو سره دا فیصله کول د هیڅ یو مسلمان د پاره ګرانه نه ده چې د دغه حیلې او حواله مروجه رواجونه ټول پر بی علمی او ناپوهی بنا دي. مړی ته د دې څخه هیڅ فائدہ نشته او کوونکی په ډیرو ګناهونو مبتلا کیږي. والله سبحانه وتعالى اعلم. بنده مفتی محمد شفیع عفا الله عنه په 1400 هجری قمری کې دا مسله دا فتوا د ورکړې ده چې د اوس څخه شپږ پېته کال کیږي. شپږ پېته کال وسور له 114 کال دی. په 1400 کې دا فتوا د ورکړې ده. جواهر الفقه جلد اول د 308 صفحې څخه تر 392 صفحې پورې دغه ټول تفصیل راخستل شوی دی. الاسقاط فی حلیة الاسقاط. واخر دعوانا ان الحمد لله رب